ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بیان داو چې الله حکم کړی دی چې اقیم الصلاة منځ کوي اوس دا وزن او د دې زور اندازه به په دنیا کې خو د خلق ته نه لګي لیکن د اقیم الصلاة حکم پیروي نه کول د دې زور به په قیامت کې دا دنیا وګوري او دومره زور به چې د یو منځ په عوض کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت اندازه ولګوي چې د یو منځ په عوض کې به یعنی د الله د یو حکم په نافرمانی کې به او یا زرا کال سړی په جهنم کې پروت او چې د سړی ټول ژوند د الله نافرمانه وي الله دې امان راکړي چې دا غیب سهار عزیزانو څنګه چې منځ فرض دی فرض دا معنا ده چې دا قطعی حکم دی بس دا بکې په ولاړې نشي کوله په ناستې به کې په ناستې نشي کوله په ملاستې به کې په اشاره به کې وکې نو چې څنګه منځ فرض دی داسې احکام د منځ د کولم فرض ضروریات د منځ چې دي دا زده کولم فرض دی اوس دو قسمه خلق دی یو قسم خلق داسې دی چې اډو منځ پیژنیم نه کویم نه وغیرہ یو قسم خلق داسې دی چې منځ کوي لیکن هغې ته احکام د منځ نه ورځي نو چاله چې احکام د منځ نه ورځي نو
نو د دوی مز ناقص ته ځکه چې یو فرض خود ته پورا کې او د بل فرض د جرم ارتکاب کې لګیا. اوس مثلا مانزه د پاره لویه مقدمه چې دا هغه اودس دی. اوس اودس کې څو فرض دي؟ دا عام منځګزارو ته نه ورځي. اودس کې فرض څو دي؟ یا اودس کې واجب څو دي؟ یا اودس کې سنت څو دي؟ دا نه ورځي. اوس چې دا نه ورځي نو اودس فرض دی چې اودس نه مزن کی او ته احکام د اودس دا هم فرض دی پتا زده کول. نو د یو فرض خود ته مرتکب شوی، بل فرض ته تارک شوی، تا نه د زده کړې نو د هغې به سزا تا ته ملاوي. نو احکام د اودس چې دي دا هم فرض دی. د هغې تفسیر قرآن کړی دی. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. مخونه وینځئ. اوس مخ وینځئ نو مخ تر کومه پورې وینځه؟ د مخ ایریا څومره ده؟ نو زما دې توبه بعضې سړی په دې اودس ځایونو کې چې وګورئ داله په چراده پکې شړاب بشي دې مخ ته بیا راواچي او ورسره به بیا لون لاس په سرم وهي او په دا مری به م وهي خو څه لوی په قهر اخته نو نه چې یو لوټه اوبه په یو لوټه اوبو باندې استنجا هم کیږي او په یو لوټه اوبو باندې اودس هم کیږي. د مخ ایریا دا د تندي ټوکېدلي ویښته چې دي دې ځای سره داسې راځه د غوږ تر دې دې ځای ته څه وایي؟ نو زما عزیزانو غلط منځ چې دی دا به خدای څنګه اخلي په قیامت کې او تعالی به په جنت درکوي؟ څنګه به چې ستا منځ غلط دی، ستا اودس غلط دی، بلکې دنیا په غسل کې ګرځي، دنیا په غسل کې ګرځي. په غسل کې کوم څیزونه فرض دي دا ښځې او نر پې پوه نه دي. تاسو تجربه وکړئ، زنانه چې لامبي د هغې سر کې کمسۍ وي او د سر د پاسه اوبه واړئ په ځان باندې او جامې واغوندي
اوس مسله څه ده؟ مسله دا ده چې ښځه به په سر دومره اوباچي چې د سر د ویختو بیخونو ته اوبه ورسي، د ویختو دننه بیخونه لامده شي، دا د پاسه په سر اوبه واچي. ګیره ده، مثلا یو سړی دی غټه ګیره ده او ته غسل کوي، نو لون لاس به په دې مخ او ګیره کې وهي چې دا د مخ سرمن دې لمده شي. دا د مخ سرمن نه لمده، بس اوبه په ځان واړی او په دې ګیره داسې لون لاس راکړي مسه پیو، حالانکه پاغي چرته غسل. نو دا ټول خلق په غسل کې ګرځي. منځونه په غسل کې کوي، ځکه چې د اودس او د غسل طور طریقه نه ورځي، زده کړې نه ده. تاسو د مولاتوب دنیا ته کراشه، د اودس او د غسل او د منځ فرائض په دې باندې سونه کتابونه ډک دي، سونه. زب خداوند چې هر یو مولا هم په نه پوهیږي. نو دیو جن عزیزانو چې څنګه منځ فرض دی، داسې احکام د منځ د کول فرض دی. نو احکامو د منځ کې یو اودسم، د اودس طور و طریقه زده کول دا فرض. اوس تاسو چې په اودس کې لاسونه وینځئ، لاسونه د دې څنګلې تر ګیټای پورې، د ګیټای نه د کپاس وینځل شروع کړه، دا به اسراف کې راځي. خپې چې وینځئ نو د خپې تر دې خنګري پورې، دا د خپې دا ګیټای چې ده تر دې دې پورې وینځل چې دي، دا دومره ایریا د خپې دا فرض ده. کدی نه پاس دی وینځل شروع که بعضې سړی شیخ غوندي بډې ووي او تر دې دې پورې خپه وینځي. نو په اودس کې تر دې دې پورې چې خپه وینځي نو دا اسراف دی. مخ د دې غوګونو دا نرمي چې دي دې ته نرمي وایي، ښه بوسخکۍ ورته نه وایي، نو کڅوړی ورته وایي. د دې نرمو او د دې اریې ترمنځه د دې زنې نه یو انچای لاندې دا ایریا د مخ ته دا دومره حصه به وینځي، دا به لمده او دومره به لمده چې یو ساس کې یا 2 ساس کې اوبه ترې پرېوځي. تاسو هر یو سړی چې اودس کوئ د 100 اودسونو اوبه یو سړی په اودس لګوي، دا اسراف دی. او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت. علماء لیکي چې تراله او جمع ولاړه ده او یو داسې سړی مخ کې ولاړ دی چې ستا په مخ کې زنا کړې ده او شراب اسکلي، ستا په مخ کې، او هغه په مصلی ولاړ دی او مخ کې جمع ورکي او تا ورپسې نیت اونه تړلو، نو تارک الجماعت شیطان اخرس،
د جمع ترکون کې ګونګې شیطان هغه پسې بمنیت ته ځان نه به خګاڼي ته چې هغه پسې نیت نه تاریخ ځان به داغه نه خګاڼي او چې ځان داغه نه خګاڼي نو دا غرور دی او د غرور ګناه به خدای په قیامت کې نه معاف. نو کومې صيغه د امر چې د احکام راغلي دي دا فرض دی. فرض دا معنا چې د دې ترکون کې سخت مجرم دی او دینا انکار کون کې چې دی هغه کافر دی. مثلا که یو سړی دا وایي چې زمونځ نه منم چې دا فرض دی، زکات نه منم چې دا فرض دی، حج نه منم چې دا فرض دی، نو دا کافر دی. اوس دولت شتا او حج ته نه دي نو سخت مجرم دی. زکات پیسې شتا او نه ورکوي نو سخت مجرم دی. منځ ټیک ټاک او جوړ دی او نه کوي سخت مجرم دی. لیکن دلته منځ کې د بعض ائمه اختلاف. د امام شافعی رحمت الله علیه مذهب دا دی چې بی عذرا قصدن یو سړی یو منځ قضا کی نو کافر شي. یو منځ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو منځ سړی قصدن قضا کی نو کافر نشي، لیکن یفضی للکفر، کفر ته ورنږدې شي. یو منځ اوس الله دې امان راکړي چې یو سړی کال 12 میاشتې ټکي منځ نه کوي نو دا غي اندازه تاسو لګاو. زما دیدانو یو نقطه بل دلته د خوند واور. علما لیکي چې قران ویلي دي چې د منځ اثر داده چې سړی د ګناه نه بچ کی. دا قرآنی فیصله ده. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ چې دی دا سړی د ګناه نه او د بدۍ نه بچ کی. نو د مقبول منځ اثر داده چې ګناه بنه کوي. منظم کې او ګنام کې د دې دا معنا چې ستا د منځ چې دی الله ته مقبول نه دی. منظم کې او ګنام کې. منظم کې او د حرام او د حلال تمیزم در کې نشتا. نو دینه دا معلومیږي چې ستا دا منځونه تا ته رد کیږي واپس. الله تا ته ویلي چې ما د هدایت شی صرف دا کتاب تا ته درلېږلی. ستا هدایت په دې کې دی. بیا تا ته ویلي چې ته دعا کوه چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته سم لار وښایه. دا دعا هر وخت کوه. نو ته په منځ کې وې که نه چې اهدنا الصراط المستقیم. دا درخواست ته الله ته د هدایت. الله وی هدایت غواړي، درخواست ما ته راکړو، ما ستا درخواست منظور کړو. هدى للمتقین. دا قرآن هدایت ته دې ته ګورو په دې روان. نو دا اهدنا الصراط المستقیم درخواست منظوری ده هدى للمتقین. تاسو خیال راغی جی؟ نو ته چې په موږ کې اهدنا الصراط المستقیم وې
او بیا قرآن د ځان هدایت نه ګڼي نو معلومیږي دا چې تا خدای ته درخواست په دروغو کړو نو ستا مونځ دروغ شو چې مونځ د دروغ شو نہ خدا ہی ملاو نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے قرآن کے بعد قیامت کے بعد ټول منځونه ستارا ټول کړی شي او په دې مخ بدرو وشته شي چې تا ما نه هدایت غوښته ما هدایت درلېګلو په منځ کې بده هدایت چکوي ما درلېګلو تا په عمل نو کړي معلومیږي دا چې تا دا منځ په دروغه کړو دا منځونه د خپل سنبال کا او ملائکو ته به وي چې ویني سي او په دې مړای کې زولنې ورواچو یو جهنم ته روان دا قیم الصلاة حکم چراغ نو د پیغمبر عمل شروع شو مثلا سحر 2 رکعات فرض 2 سنت ماسپخین 10 رکعات مازیګر 4 ماخام 15 ماسختن 9 د پیغمبر عمل دا شروع شو او هغه نه بعد کم خلق بچنو وارد مسلمانانو اغی تبا قولی طور پیغمبر دا درس کول لکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې په مدینه منوره کې اصحاب الصفه چې دا 400 کسان دا طالبان او د دې لوی مدرس چې او آغا رسول الله صلی الله علیه وسلم د طالبانو با احکامات د دین چې دی هغه د پیغمبر نزد کول دا شی ډیر زیات مشکل نو د موږ متعلق یو و ابتدا د اسلام او یو بیا انتها د اسلام ابتدا د اسلام کې به چې سړی په موږ باندې پیغمبر ودرولو نو هغه وخت کې به اغي داوی چې صاحب دا خو ډېر ګران کار دی اوس نیغ به ولاړې نه به اخوا ګورې نه به دې خوا ګورې نه به خبرې کې نه به سلام کې نه به والی کې دا خو ډېر ګران کار دی حضور صلی الله علیه وسلم وقتی طور مصلحتن اغی ته دا اجازت مکو چې تاسو کا ساختخ کوي نو بیا خیر دی دې سره سن کی عزیزانو په دې رنگ باندې احکامات اسلامی چې دي د صحابه پر رګورې شکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دننک مثلا تاسو چړومبه او درېږئ نو څه چل بکوي نیت بتړئ اوس نیت عربی کې د زړه قصد او اراده ته وایي زړه کې چې د څه شي قصد کې دې ته نیت وایي نیت په عربي کې دا په ژبه ویلو ته
نیت مې وکړه د اخلاص او 2 رکعات منځ ها دا دومره لوی قصه چې دا نیت عربي کې دیته نه وایي. نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. لکه ایمان څه ته وایي؟ ایمان په عربي کې تصدیق ما جاء به النبي ته وایي. ایمان معنا ده چې ته تصدیق وکې د هغه شي چې پیغمبر د الله نه کوم شی راوړی دی، دې ته ایمان وایي. اوس دا مونږه چې ځان ته ایماندار کوو، نو دغه ایمان لفظي ترجمه هم دا خلق پوهیږي نه. ایمان وی تصدیق ما جاء به النبی. یو اسلام دی داغه بل معنا ده بیا، او یو ایمان دی نو د ایمان معنا ده تصدیق ما جاء بالنبی. اوس نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. ته چې ودرېږي او په زړه کې دا قصد وکړي چې زه د جمعې منځ په د امام پسې مخ مې د کعبې طرف ته، زړه کې دا قصد وکړي او الله اکبر وکړي، دې ته نیت وایي. په ژبه باندې نیت تړل چې دي دا چونکه د خلقو ذهنونه منتشر دي او پراګنده دي، د دې وجنه دا په ژبه نیت چې وتړي نو ذهن به متوجي او فکر به ورته. د متقدمینو اذهان چې هغه منتشر نو، هغه یو طرف ته متوجي نو هغه په ژبه نیتونه نه تړل، ورکه به قصد او اراده وکړاو الله اکبر به. اوس بعضی خبره داسې دي چې هغه زما نسوک واوري یا چرته کلی ملي کې وي نو څلوه لانجه جوړ شي او امام بیا یو څه وي دی بیا بل څه وي، کله کله ماته دا ګیلې راشي. نو عزیزانو عرض مې داو چې زما خبره بنیادی خبره زه عرض کوم، که مونږ ته دین زده وی نو مونږ ته به هیڅ مشکل نه وی. اوس پیغمبر فرمایي چې تاسو الله اکبر به ولې وایي؟ ځکه چې دا الله اکبر تکبیر تحریمه ده. دې تکبیر ته تکبیر تحریمه ځکه وایي چې په د څومره سيزونه حلال او هغه ټول په حرام شو او خدای ته ودرېد، نو دې تکبیر ته تکبیر تحریمه وایي. او دې پسې به څه وایي؟ سبحانك اللهم. اول ابتدا به د الله د تقدس نه کوي. علماء لیکي چې سبحانك اللهم دا اللهم چې ده په اصل کې یا الله سبحانك یا الله. نو دې کې اوس اعلال شو سبحانك اللهم نا د یا الله نه اللهم شو. عربي قانون دا ده چې یا حرف ندا چې حذف شي نو داغه په عوض کې میم مشدده راوړي شي. دلته یا الله کې
یہ حرف ندا دا او حرف ندا سرا قانون دا دے چې دا لري کینو د دې وس کې به میم راوړي او هغه میم براوړي چې هغه شد والا میم هغه ته میم مشدده وای. اوس دې یا حرف ندا کې خبره ده چې ندا همیشه د پاره حاضر تکیږي غائب ته نه کیږي. نو دا کفر او شرک دی. ځکه چې هر وخت حاضر په هر ځای کې موجود په هر وخت اوریدونکو او هر وخت ویښ دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې د الله نه سوا بل څوک موصوف نه دی. نو عزیزانو عرض مې داو چې د خدای ذات او پیژنئ. اوس دلته یې حرف ندا حذف شو او داغه په بدل کې میم مشدده راوړې شو. دې کې څه راز دی؟ اوس ته چې سبحانك اللهم وې نو سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله نو دسه به دی ویلې کنه چې سبحانك یا الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. یہ فائدہ دادا دے ترجمے تو اس گورے سبحانك یا اللہ پاکی دا تعالی اے خدایا بس دغه ترجمه دا زیادت پکې نشتا. پاکی دا تعالی یا اللہ اوس چې دا یې د لری کړه او د یې په ځای دی میم مشدده راوړو نو دې کې فائدہ څه شو؟ فائدہ ادا شو چې سبحانك اللهم پاکی د تعالی را اے د ټولو صفاتونو مالک خدایا. نو غیا چې واو میم نو اغا خون زیاد سبحانك یا اللہ پاکی د تعالی را اے خدایا. اس یہ لری شو اللهم شو نو پاکی دا تعالی را اے دا ټولو صفاتونو مالک خدا ہے. نو عزیزانو عرض میں داو چې سبحانك اللهم یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي سبحانك د دې په وزن پوه شوي په خدای قسم چې جبه بمبله خبره بیا ونکي. د یو سبحان الله په وزن کا پوه شو. د بخاری شریف اخیرینه حدیث دی اخیرینه چې بخاری په ختم شوه دی. هغه وایي دو کلمې دي دو کلمې کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمې دي په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتی. د میزان تله چې ستانی کی او بدی تللی شي نو دا دو کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکای په تله کې به واچول شي. کمی کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کې خوده شي. بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي نو دا جبه ولی په دې عادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا سوکشتا چې داغي پاکی څوک بیان کی سوکشتا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ
چاته چې درود شریف خوده ناغه به وی چې درود وایي نو دا درود وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك خدایا په پیغمبر ته رحمت لېګا سمرا عدد ما فی علمک خدایا په هغه شمار په رحمت راولېګا چې کم شمار ستا په علم کې دی اندازه کوي اوس ګوره زچ او ته چې حساب کو کنه یو دوا درې شل سل زر لک کروڑ ارب بدم کرب دغه نه پاخو حساب ختم شي ٹھیک ده کرب ناخوا ما خیال ده حساب ختم شي اوس ته دا وای چې خدای ته درود لريګه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو کرب ونه کربم لګ دے خدا زه انسانم او د انسان شمار چې ده هغه یو حد باندې ختم شي یو حد باندې ختم شي یا الله ته په هغه شمار په در رحمت راولېګا چې کم شمار ستا په علم کې ده نو چې څومره الله دې نو دومره به په علم کې شمار مې استاد اندازه لګوي حسابی کو ها عدد ما فی علمک په هغه شمار چې کوم شمار ستا په علم کې ده او بل وعدد ما تحب وترضى او په هغه شمار خدای چې ته خوښ غنې او ته په راضي کېږي دا د مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې چاته بیعت به وکړو او درود شریف به ورته خودو نو دا درود به ورته خودو تاسو خیال راغلی قصیده بردی والا یو درود ویلې ده مولاي صل وسلم دائما ابدا اندازہ کوئے مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اللہ صل وسلم دائما ابدا خدا رحمت را لے گا جناب رسول ابدا پچھا على حبيبك خير الخلق كلهم پخپل محبوب باندې چا د ټولو مخلوقات نو چته نو تاسو ته یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تاسو په درود وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى نظم عزیزانو عرض میں داو چنین مستجمع دے ټول صفاتو د پروردگار عالم وبحمدک پاکی دا تعالی را اے دا ټولو صفاتونو مالک خدا ہے وبحمدک وتبارک اسمک بلم سوکشتا چې داغه نوم مبارکی سوکشتا
وتعالى جدك بلم سوکشتا چې داغه شان اوچتی ولا اله غیرک اے الله ستانه بغیر بل سوکشتا نه بل لڅو دا مقام د عشاق ده د عشاق عالم دای چې اغي استغراق فی الله راشي ناغه بل څوک نه ښکاري د نیت تړلو نه بعد به تاسو سبحانك اللهم وای ولا اله غیرک چې وای ناغه پسیب بیا اعوذ بالله وای خو سوال دا دی چې دلته د اعوذ بالله ویل ضرورت څه دی د اعوذ بالله ویل ضرورت دا دی چې مخکې چونکې قرآن شروع کیږي او قرآن کریم چې سړی شروع کوي نو الله ویلی دی چې تاسو قرآن شروع کوي نو فاستعذ بالله اعوذ بالله وای بیا به ورپسې بسم الله وای بسم الله کی فلسفه دادا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کوم کار چې سړی بی بسم الله شروع کی آ لنډې بوچي ایکي برکت نہیں نو بسم الله بم دې د پاره وای بیا به ورپسې الحمد شروع کړي الحمد ابتدا نواله تر ولدوالین پورې علماء لیکي چې دی الحمد ته سورۃ فاتحه وای لکه د قرآن تفسیر چې څنګه حدیث دی دغه سید د یو سورۃ فاتحه ټول قرآن تفسیر دی گویا اجمالی طور باندې ټول قرآن چې دی په دې فاتحه کې پروت دی نو اول بتوه الحمد فالحمد کې الف او لام دي دا الف او لام په عربي لغت کې په څلور قسمه دي اوس هغه څلور واړه قسمه کې تاسو طالب یا عالم نه بغیر ونه پوهیږئ یو قسم هم نه پیژنئ او دومره پوه شئ چې دلته الف لام چې دي دا د پاره د جنس دي
الحمد جنس ثنا صفت چه ده چې نامه ثنا او صفت وی هغه چا لره ده لله رب العالمین. اوس دلته ابتدا د کلام الله په لفظ حمد باندې وکړه. عزیزانو لفظ حمد چې ده په عربي ژبه کې د چا د تعریف کولو د پاره په عربي ژبه کې د حمد نه اوچت لفظ اړوبل شته ده. تو سوال دا دی چې دومره اوچت لفظ ولی منتخب کړی شو د تعریف د پروردگار عالم د پاره؟ وای د انتخاب دو وجې دي. یو وجه دا ده چې دا تعریف د چا کیږي نو د دنه اوچت ذات په دې کائنات کې بل څوک شته؟ نو چې څومره ذات اوچت دی نو دومره ورته لفظ اوچت منتخب شو. تاسو د هر لفظ باندې د بل چا تعریف کولای شي. د یو انسان متعلقم ته ویلای شي چې دا رحیم دی، دا کریم دی، لیکن د یو انسان متعلق څنګه چې ته دا نشي ویلای چې دا الله دی، نو داسې د انسان متعلق ته لفظ حمدم د شي ویلای. مثلا زتا ته وایم چې احمدک، زستا حمد بیانوم، نو په لفظ حمد سره ستا تعریف زه نشم کولی، ځکه چې لفظ حمد چې دی دا خاص دی په ذات د پروردگار عالم پورې. چې قیام، رکوع او سجده د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی. ورکعوا مع الراکعين، نو ورکعوا صيغه د امر ده، حکم دی چې تاسو رکوع وکړئ، نو دا فرض ده. که په منځ کې رکوع نشو نو منځ نه کیږي. اوس رکوع په کومه طریقه کوي نو هغه طریقه بیا عملی طور پیغمبر ښودلې ده. قیام په منځ کې ولاړه، د دې متعلق قرآن کریم حکم کړی دی. قوموا لله قانتين، نو قوموا دا هم امر دی. نو قیام متعلق الله قوموا ویلی دی، نو قیام هم په منځ کې فرض دی. سجدہ واسجد ورپسې غالباً واقترب دے، نو واسجد دا هم امر دے، نو سجدہ هم په منځ کې فرض ده.
گویا قیام دا فرض دے، منز کی کولاڑ اونش منز نکی، رکو دا فرض دا کہ رکو نشوا منز نکی، سجدہ دا فرض دا کہ سجدہ نشوا منز نکی، اس قیام فرض دے، دا تکبیری اولانا رستو ولاړه چې دا فرض ده. اوس په دې ولاړه کې هغه سوایل چې دي نو ویلو کې قرات چې ده دا په قدر د مقدار د یو آیات دا فرض ده. یو آیات مقدار لا تلاوت بکئ دینا باقی چه ده هغه واجب ده. رکوع فرض ده، پر رکوع کی سبحان ربی العظیم ویل دا سنت دی. رکوع د املا ټیټولو ته وایي، ملا به ټیټه. اوس پیغمبر ویلي چې ملا به څنګه ټیټه، ملا به داسې ټیټه چې ستا په د ملا باندې څوک د اوبو ډک جام کیدي او هغه توی نشي، داسې رکوع وکړي. اوس چې ټیټ شوی فرض ادا شو، سبحان ربی العظیم دی اونوی سنت ترک شو، فرض ادا شو. تندے لگول پزمکا باندی دا تعریف د سجدے دے. د سجدے تعریف دا دے وضع الجبہت علی الارض. سجدہ ستوئی تندے پزمکا لگول دیتا سجدہ ہوئی. اس پوز او تندے چی دے دا یو اندام دے. تندے او لگے دو پوز او چتا پاتی شو ہم سجدہ کی گی، لیکن لگے با دوارا. بیا بازی وقت کی کتا سو خیالو کی دا پٹکی داول یا ٹوپائے سڑی تر دے سترگو راچی ٹکڑی یخنائی کی نو د سجده د پټکی په والو لګولا یا پاغه ټوپای د پاسو لګولا نو دا مکروه دي. دې سره مونږ مکروه کیږي نه. سجده په ټیم کې به ټوپای او د پټکی ول داسې کې چې ستا تندې په ځمکه باندې ولګي. بیا به سجده په داسې شي لګي چې داغه زور زمکه لورزی. زکه چې ما تاسو ته عرض کو چې وضع الجبهه علی الارض، پس مکه تندې لګول دې ته سجده وایي. کته سجده په داسې توشک یا فوم باندې ولګي چې داغه زور زمکه ته ورنرغې نو بیا سجده نه کی. نو عرض داو چې دی کې با ډیر احتیاط کوئ. نو قرات په مقدار د یو آیات دا فرض
سورت فاتحه لستل واجب دی، ورسره زم د سورت چې ده دا واجب دی. یو آیات مقدار لچه ده دا فرض دی. قاعده اوله په منځ کې دا واجب ده، که قاعده اوله ترک شو نو آخر قاعده کې به سجده ساو کې د دې جبیره بوش. سجده ساو په کومو صورتونو کې واجبېږي؟ عزیزانو مونږ منځونه خو کوو، لیکن اغا قواعد د منځ چې دي اغا مونږ ته نه راځي. اغا ضروریات د صلات چې دي مونږ ته نه راځي. پنج بنا د اسلام دا فرض ده: منځ، حج، زکات، روجا او کلمه. په ټول عمر کې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویل دا فرض دی په ټول عمر کې. باقی ویل چې دی هغه سنت او مستحب او د ثواب په درجه کې دي، لیکن ټول عمر کې به یو ځل دا اقرار کوي چې لا اله الا الله، نشته د معبود برحق الا الله مگر دغه یو خدای دی، او محمد رسول الله دا د خدای رسول او د خدای پیغمبر دی. نو یو ځل په ټول عمر کې ویل چې دی دا فرض دی. اوس څنګه چې منځ فرض دی، دا سبق قواعد د منځ د کول دا فرض دی. مثلا منځ په سمات دی، یو سړی مانا تپوسو کو چې یو سړی دی په ځنګل کې شپه ده، ماسخوتن منځ کوي. اوس هغه ته دا پته نه لګي چې قبله کوم طرف ته ده، او قبله ته مخ کول چې دی دا خو فرض دی. به څه کوي؟ څوک شتم نه چې تپوس دیو کی چې قبله کوم طرف ته ده. دی به څه کوي؟ اوس دا مسله چې سړی له نه ورځي انا به مونځ پاتې شي، حیران به چې زه څه وکړم. دی به تحرا کوي. تحرا معنا سوچ فکر راغله د کم طرف نوم، په کومه لاره چې راتلم نور کم طرف ته، ها 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 دا سوچ به وکي، هغه سمت به برابر کی چې په سوچ کم سمت دی برابر کی او هغه طرف ته منځ وکي. کرستو بیا څوک پیدا شو پته لګیدا نو منځ شوی دی. ځکه چې قرآن وای اینما تکونو اینما تولوا وجوهکم فثم وجه الله. کم طرف ته چې تاسو مخ کوي دغه طرف ته خدای دی. دا د قابل جهاد چې الله پاک مقرر کړی دی، دې کې راز دا دی چې د مسلمانانو منځ کې یک جهادي راشي، اتحاد او اتفاق راشي. کینی الله خو هر طرف ته نو دی به تحرا کوي او په تحرا باندې به هغه سمت د کعبه چې دی نو معلومي.
انسان اوس یو ځای کې دی برابر شو التا اوبه نشته اوس دی به څه کوي به اوبه نشته تیمم وه زه دې جومات لرالی اوبه نشته نو به ته تیمم وه او د جومات یو سړی راغی مانځه ټیم دی او اوبه نشته نو تیمم وه نه یو میل مقدار باندې اوبه چې لرې وي نو تیمم جائز نه دی یو میل مقدار باندې اوبو پسې بځې او هلته به اودس کې او بیا به مونځ کې چې د یو میل مقدار نه زیاتې اوبه لرې وي نو بیا تیمم روا دی او بیا مونځ په تیمم وکړه نو عزیزانو دا احکامات د صلات دي اوس سجده ساوا ده په مونځ کې په کومو صورتونو کې واجبي د دې اصول دي دوه آسان ترک د واجبو او تاخیر د فرضو کم سیزونه چې په منځ کې واجب دي او هغه ترک شو مثلا